قومی سلامتی کونسل اجلاس کې د پی ټی آی لیډرشپ شرکت نه دی کړی جی، خو چې کله د پی ټی آی لیډرشپ په دغه قومي سلامتی اجلاس کې شرکت نکو نو حکومتي خلکو په هغې باندې دا الزامات لګول شروع کړل چې دا د دهشتګردو ملګري دي، ځکه د قومي سلامتی اجلاس کې شرکت نه کول غوښتل. خو زه پی ټی آی لیډرشپ په دې اجلاس کې شرکت ولې نه کولو، ادې شاله هم یوه ډېره غټه وجه ده، د عوامو تنقید پروت دی جی. ځکه د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ دی هغې دا فیصله وکړه چې موږ په دې کې شرکت قومي سلامتی کونسل اجلاس کې موږ شرکت کوو. نو د پی ټی آی چې کوم کارکنان دی په میډیا تنقید شروع کو چې څنګه تاسو شرکت کوئ، د عمران خان د اجازت نه بغیر تاسو څنګه په دې اجلاس کې شرکت کوئ؟ آیا تاسو عمران خان سره په دې باندې سلا مشوره کړې ده که نه تاسو بس د ځانه په دې کې شرکت کوئ؟ نو د هغې نه پس بیا د پی ټی آی لیډرشپ سپیکر له هم خط ولیکلو او دا فیصله وکړه چې موږ به اجلاس کې هله شرکت کوو چې زموږ ملاقات عمران خان سره وشي. که چېرې زموږ ملاقات عمران خان سره نه کېږي نو موږ په دې کې شرکت نه کوو، ځکه موږ هغه سره د دې اجلاس حوالې سره ډسکشن کول غواړو. خو بیا د ملاقات نو شو نو پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته غي دا فیصله وکړه چې موږ په دې کې شرکت نه کوو، په دغه اجلاس کې موږ په دې وجه شرکت نه کوو چې موږ خپل لیډر سره سلا مشوره نه ده کړې. نو په دې وجه د پی ټی آی لیډرشپ په دغه اجلاس کې شرکت نو کړي. خو چې کوم د پی ټی آی مخالفین خلک دي حکومتي مسلم لیگ نون والا، نو په پی ټی آی باندې دا الزامات لګي، دا تنقید پې کوي چې تاسو د دهشتګردو ملګري یې، ځکه په دې اجلاس کې تاسو شرکت نه دی کړی. دې حوالې سره رایې لرئ، خپله قیمتي رایې په کمنټ کې موږ سره شریکه کړئ.